نبی راغلی و مخکې شیعیانو روافضو په دغه موضوع باندې صحابه کرامو ته کنزل کول دا وی کتابونه دنیا کې موجود وو لیکن هغوی د امت ته دومره نقصان نه رسو ځکه نه رسو چې ټولو دنیا ته پته و دغه صحابه کرامو سره بغض لرونکي طبقه ده د صحابو سره عداوت لرونکي طبقه ده د صحابه کرامو دشمن طبقه ده دې وجه نه چاغې ته توجه نه ورکول لیکن زمونږ په دغه قوم کې مودودي صاحب د جماعت اسلامي مشر د کتابونو راغله او به ظلم دا وکړو زمونږ ستاسو چندې اغستې زمونږ ستاسو زکاتونه اغستل دا عشرونه وړه دا د قربانو سرمنې وړې او په هغې باندې دغه کتابونه چاپ کول دغه لټریچر یې چاپ کول نوجوانانو ته ورکړه الحمدلله زمونږ کابلو مقابله کړې ده مونږ د هغې ډټ کر څو کاله مقابله کړې وه هغه فتنه خاموشه شوې وه اوس هغه فتنې یو ځل بیا سر اوچت او د سبا شکل کې یو بګوړو کراچۍ کې د مفتی ممتاز صاحب دامت برکاتهم لوی عالم دی دغه رور دی کشر څلورمه درجه کې د مدرسې نه وتښتېدو هغه غریب کله په یو نوم کله په بل نوم د شهرت حاصلولو لپاره جماعت اسلامي ته لاړو او په جماعت اسلامي کومه فتنه چې یو ځل دفن شوې وه هغوی د خلکو د خولو نه ځان بچ کړی و د علماو تنقیدونو نه ځان لږ په امن کړی و دغه قمقل سړي هغه فتنه دوباره راپورته بل ورځ څه موضوع وچېړل صحابه کرام معیاري حق نه دي صحابو ته معیار ویل دا ګستاخي ده نعوذ بالله الله او رسول نو الله او رسول له معیاري حق دي او دی وینا نه دا ګستاخي ده بهر ان شاء الله په دغه موضوع او دیم زما سره دې کتابونو کې دا خبرې وي نو کوم ځکه ضروري وګڼل د وزیر ته پیش کوم دا د دستور د جماعت اسلامي تر اوسه پورې د موضوع د بشوي و د بیا راپورته کړل اوس کتابونه به درته مخکې به پیش کوم देखिए 14 नंबर बांधे वाज़ेह अल्फाजों की लिखी रसूल खुदा के सिवा किसी इंसान को मेयार हक न बनाए रसूलुल्लाह साहब ने वही इंसान द हक मेयार में गर्जोई किसी को तनकीद से बालातर न समझे सुख द तनकीद न बालातर म गणई कि सुख पा अबू बकर तनकीद कई के वलेशी कि सुख पा उमर तनकीद कई प उस्मान कई प अली कई प मुआविया कई प बल साहबी कई प बल साहबी कई रज़ी अल्लाह अजमाइन के वलेशी किसी के ज़हन गुलाम में मुबतला न हो और कतर अबू बकर उमर और साहबो दिफा के इदा ज़हनी गुलाम दे दा नुख्कार खबर दा मोंग द साहबो ज़हनी गुलामान जो फखर बिको अल्हम्दुलिल्लाह दा बदबख्त मौजूदी गुलामान थी ज़बरदस्त तफसील पे बयान कम से संग सले दा गज़ी ता तर मौजूदी ज़हनी गुलामी मुबारक मोंग तर साहबा किराम ज़हनी गुलामी मुबारक और जी खबर दा द तनकीद आज़ादी को ता वर्क लगा بچکل ما پستا په جماعت اسلامي تنقید کوو ستا په مودودي سے باندې می تنقید کوو تاولې بده وګړه دې مطلب دا دی تخپل مودودي سے تخپل ملګری د جماعت اسلامي د انبیاء علیهم السلام د صحابه کرامو نو لوی درجه ورته ورکې تنقید ازادي دی ورګړي به جماعت تنقید هم برداشت بهرحال ان شاء الله به موضوع زمخ کې زم تفصیلا الله دې موږ د هر قسمه پکتونه محفوظ وساتي او الله دې صحابه سره زموږ محبت نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله